बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر مهربان ذات او د ډیر زیات رحم کوونکې ذات په نوم باندې. معزز کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د اشراق مونځ دی، نماز اشراق کی فضیلت. و دغه مونځ حوالې سره به مکمل تفصیل سره خبره کوو. نو په دې کې موږ یو څو خبر کې یو دا چې نماز اشراق څومره فضیلت دی، او دویم نمبر دا چې په کم ټایم کې به دا موږ ادا کوو، او دغه رنګه دریم نمبر دا چې دا څو رکعات دي، او دغه رنګه مکمل ترتیب د رکعاتونو او ورسره د نماز اشراق چې کوم نیت دی دا به انشاءالله العزیز تاسو ته پیش کولی شي. اشراق مونځ دی په حدیث مبارکو کې د ډیر زیات فضایل راغلي دي، او فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کم سړی د سحر مونځو کې او د هغې نه بعد په خپل ځای باندې کینی یا ذکر کوي یا تسبیحات کوي تر دې وخته پورې چې کله نور در راوخیږي، او دی بیا د اشراق مونځو کې فرمایي چې الله پاک به د انسان ته د یو حج او د یوې عمرې ثواب ورکړي. یاد ساتئ چې کله جماعت کې جمع وشي نو نور راحتو ته یا 20 منټه پاتې یا 15 منټه پاتې او یا دغه رنګې 15 منټه دا ورته پاتې وي، نو لږ معمولي انسان ګزاره وکړي او دغه 15 منټه په ذکر اذکار کې تیر کړي، نو الله پاک ته د حج او د عمرې ثواب ورکوي. ډیر زیات ناشنا فضیلت دی. او دغه رنګې یو بل حدیث کې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم سړی دغه مونځ کې د اشراق ده نو فرمایي چې الله پاک بوله په جنت کې یو محل تیار کړي. نو جماع تعالی په 2 رکعاتونو یا په 4 رکعاتونو مونځ باندې الله پاک په جنت کې محل تیاری، نو څومره ناشنا فضیلت دی. نو دغه فضایل دا مه تکیدو او دغه مونځ دا وکړو، او دغه رنګه څومره زموږ ملګري دي، څومره علاقې والا دي یا څومره زموږ خپلوان دي هغوی سره هم شریک کړو چې دې فضایلو نه هغوی هم خبر شي. الله پاک فرمایي چې حدیث قدسي دی، ای د آدم بچیه د ورځې په شروع کې ته زما لپاره 4 رکعاته مونځ وکړه، زه به ټوله ورځ ستا لپاره کافي شم. نو مطلب دا شو الله پاک وایي زه به ټوله ورځ کې ستا مصیبتونه ستا مصایب دا ټول به ختم کما، او دغه رنګې تا باندې به دا ورځ په خوشحالۍ په آرام په سکون باندې تیره کما. په دنیا کې هلکه ژوند تیری او هلکه د سکون پسې محترمو دا ګرځي چې موږ تیری سکون میلاو شي. نو راشي سکون دا د اشراق مانځه کې دی، الله پاک په خپله وجه به تاسو ته سکون درکما، او دغه رنګې تاسو به د مشکلاتو مصایبو نه دا لرې وساتمه. دغه رنګ یو بل حدیث کې راغلی که یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرام دا جهاد دپاره ولېږل، نو صحابه کرام ډېر زیات زر رالل. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام د تپوس کوي چې تاسو ولې زر رالی؟ نو هغوی ورته وایي چې موږ جهاد دا زر کو سم ډېر زیات مال غنیمت دا موږ راوړو. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې د دې نه هم تاسو ته ډېر زیات د ثواب څیز وهیمه. نو صحابه کرام ورځو کو د الله رسول وی حیراته د دین به ډیر زیات قیمتي سیز او غلا سیز دا سوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مته فرمایل چې کم سړی د سار د مانځنه بعد په خپل ځای باندې کینی او دغه رنګ نور راحتو پورې ذکر کې ځان مشغول وساتي، بیا د هغې نه بعد 2 رکعاته یا 4 رکعاته نفل وکړي، فرمایي چې د دې نه ورته سوا ثواب میلاویږي. نو د اشراق چې کوم مونځ دی په حدیث مبارکو کې دې ډیر زیات فضایل دا راغلي دي. نو راځئ چې زه مکمل ترتیب دپاره چې ترتیب به څه وي. نو یاد ساتئ چې کله تاسو مونځ وکړئ د ساري، نو د هغې نه بعد به په خپل ځای باندې کښېنئ، او هغې وخته پورې به کښېنئ چې څو پورې نور نه وي راختلی. چې کله نور راوختو او د هر چا جومات کې به نقشې دا لګېدلې وي، عقل ته کې تاسو وګورئ چې د اشراق وخت شوی دی که نه دی شوی. چې کله نور راوخېږي نو بیا تقریبا د اشراق وخت دا محترمو دا شوی وي.
دغه رنګې ترتیب به دا وي چې که څوک 2 رکعته کولی شي او که څوک 4 رکعته کولی شي نو 2 رکعته لومبی وکوئ ډېر زیات افضل دي ورپسې بیا 2 رکعته وکوئ نو دا طریقه دا ډېره زیاته بهترینه ده او ډېره زیاته افضله ده او که څوک 4 رکعته کوي بیا هم ټیک ته مسله نه کوي نو یاد ساتئ چې د اشراق لمونځ د 2 رکعتو نه واله تر د 4 رکعتو پورې دا تاسو کولی شئ د اشراق د لمونځ نیت به دا وي نیت مو وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته اشراق لمونځ ادا کوم په دې اجر وهه پر رضا د خدای خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف په لور کو الله اکبر دا نیت به کوو نو کوشش وکړه چې دا د ویډیو سره مخکې شریکه کړئ څومره چې نورونه دي هغوی د دې فضایلو نه خبر نه دي چې هغوی هم د دې فضایلو نه خبر شي او هغوی هم د اشراق په مانځه باندې راشي نو زما او ستاسو لپاره به دا خبره ډېره زیاته زبردسته وي چې زما او ستا د وجې یو سړی په اشراق لمونځ باندې راشي یا په ذکر باندې راشي دا به ډېره زیاته غټه خبره وي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته